السلام علیکم یاران دوستانو سال ښه یاستئ جوړ یاستئ په خیر یاستئ امید لرم له الله چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاستئ زه به مستر خان او د ما یوټیوب چینل نوم دنیا کې سیر نن بیا یو ویلوګ جوړوم پښتو کې ډېر یاران دوستان راته وایي چې پښتو کې به کله وارې ویلوګ جوړوه نو هلته مې د یاران دوستانو خبره ومنله ویلوګ مې پښتو کې جوړ کړو ما ته چلو یا تاسو سره یو ګپ شپ ولګوم سره دغه سندې لار به روان یم کور ته تېرې کې زه سلطان کالج ته رالم ورې مې کیم خان راورسوی کاکو موړ ته یو ځای چې اوس بیا رالم بل ماشین ته 88 پل ته موږ دواړه مشدان دي ماشاءالله ښه لګیا دي یو ماشین په کاکو موړ کې لګیا ده کار چلوي او بل ماشین ګنټو به لګیا ده بل 88 به نو زه هلته را روان سم کور ته د کلاسو مې کالي مالې راواخیستل سره په دیوال پل مې بریک ولګوی چای مې سور کړی نو اوس مې دوباره سفر روان کړی ده نو ټول یاران دوستان دي چینل هم سره سبسکرایب کړي او د ما فیسبوک پیج دنیا کې سیر هغه هم سره فالو کړي او لایک دې ورکړي او ویډیو مختلف سره شیر کړي سره نو دا زندې لار به روان یم کور ته دا کومه زندې لار چې ده سلامي مور ته وتلې ده نو دا اکثره دغه باید زه سفر کوم دغه زندې لار باید لږ لاره لږ کمه خرابه ده برحال د موټرسایکل لپاره دا لار بالکل صحیح ده نو دا لار زندې وریځي نو دغه لپاره نن ډېره بده وریځ هم ده او ډېر بد عوام چلیږي یخ غوندې ده ښه الله تعالی د قدرت شانه مخته دا د شپې موسم ډېر صحیح و ګرم هم کېدل اوس موسم نن بیا دی سوړ ده کته یخ هم کېږي کیم خان یو ماشین ته ورسوی بیا زه راغلم بل ماشین ته په 88 ته هغه ماشین ماشاءالله ګنټو به یې لګیا وی چې زه را روان شوم کور ته ما ویل چلو یو ویلوګ جوړ کړم پښتو به یې د ملګرو لپاره دا ټول غنم شنه دي ماشاءالله غنم شنه دي دا ټول غنم فصل دي او غنم ماته تیار تقریبا یوه میاشت ته پاته ده او وږی یې مکمل کښلی تقریبا یوه میاشت غنم دوم پاته ده وږی یې مکمل کښلی ده سره نو اوس روان یم د کور خوا هلته ما ویله چلو یاره لږ ګپ شپ ولګو د ملګرو سره نن ډېر بد یخ هم ده او ډېره تیز هوا چلیږي او نن تقریبا لږه راسي وریځ هم ده د باران هم امکان داسې باران به وشي ډېره بد هوا چلیږي او ډېر بد یخ هم ده دا یو لاس وایي موټرسایکل چلوم بل لاس وایي موبایل نیولی ده کته موټرسایکل چلاوم ډېر مشکل ده ښه دا موټرسایکل مې روان کړې ده دغه لاره وایي یو ډېر حیرانه کړی یم ماشاءالله سفر ډېر ښه روان ده الحمدلله د الله تعالی لاک شکر ده فلحال سفر ډېر ښه روان ده دا ماخه د پېټرول پمپ جوړېږي که شی جوړېږي دغه ماخه د پېټرول پمپ د دوکانونو شی جوړېږي نو دغه برون کې ما کته ډېر ښه سټاپونه جوړ شوي دي ډېر ښې کنکلي اډې جوړې شوي دي نو دلته هم ماشاءالله ترقي روانه ده ګوره دا پمپ جوړېږي دغه وخت یوه اډه تېره شوه ډېر ښه اډې جوړې شوي دي مثال دغه لاره کې مثال ډېر ښه هر سهولت پیدا کېږي مثال پنچري والا هم شته د ویلډینګ والا هم شته کریانې دوکانونه هم شته هر شی مثال پیدا کېږي دغه لاره کې اوس تاسو زه یو خاص شی در ښکاروم زه خو حقیقت سخته پریشانه کړی یم او ډېر سخته تعجبه هم یم په دغه زمانه کې دا شی جوړېده دا به حقیقت وي که به نه وي حقیقت تاسو هم خپله پام ورته کړي بیا به کمنټ هم لازم وکړي چې دغه زمانه کې دا جوړېده صحیح ده که نه ده جوړېده صحیح ده نو دغه شی ګور تاسو پام ورته وکړي دا کیمره دې لرې ده خو یو لاس باید زه موټرسایکل چلوم بل لاس باید موبایل ده راسره کیمره زوم کولی نه شم دغه مخامخ یو زیارت جوړېږي دغه وخت هم ته راغلم دغه یو زیارت جوړېږي نو دغه به حقیقت به څنګه رهي دغه زمانه کې دا زیارت جوړېده صحیح ده که نه ده صحیح ده نو دغه تاسو پام ورته وکړئ دا زیارت جوړېږي دا ډېر صدۍ کې دا زیارت جوړېده به څنګه رهي مناسب وي که به نه وي مناسب سره دغه شی ما د ښکاروي سره نو دغه زیارت یو سړی وایي کوم چې دغه سړی وایي دغه د سناوه کې پیران د هغه مرید وایي بیا زه یې پاک ورسېدو یا 15 کاله بعد مثال دغه زیارت یې بیا جوړ کړی بیا اوس هم کار پرې روان ده جوړوي سره نو دغه زیارت اخبار به زه یو سپیشل راځم ورته سم تفصیل بیان در کوم چې دغه حقیقت څه شی ده
نو دغه زیارت جوړېدا به څنګه رئیس سره دغه زمانه کې دا زیارت جوړېدا ما خو والله که زه خو عجوبه یم ورته سره پریشان یم سره دا به حقیقت رښتیا به وي که به نه رښتیا لیکن ما د لږ دوره معلومات واخیستو یم چې دغه ما لږ دوره معلومات واخیستو یو کلی پرېکړه ته ولګوی دغه زیارت لپاره تېره تورې دغه یو سړی وایي دغه پیران دي په سناوه کې هغه بیا تقریبا دا سړی وفات شو یا 15 کاله بعد بیا دغه تجارت په شروع کړی وایه نو شروع کړی بیا هغو خلکو بیا شروع کړی نو دې معلومه دا زیارت خو یار دغه نن سبا کله جوړېږي سره خو بېلدلی وایي مورد وایه په سناوه کې د پیرانو بیا ځای وفات شو وفات بعد هم 15 کاله بعد دغه زیارت پرې شروع کړو صحیح ده نه ده صحیح دغه داسې ما ته خپله کمنټ کې معلومات راکړي لاس مې ډېر بد سړی یم شو په یو لاس باندې موټرسایکل چلوم بل لاس باندې موبایل په لاس کې ده نو ډېر سخت سفر مې وکړو ګېزنی سفر کې وتلی یم یو سلطان کالي ته ولاړم یو ماشین ته ورغلم کک مړ کې بل ماشین وایي په لاټاسي کې نو اوس مې بیا سفر روان کړی ده نو اتیو ما ته اجازت راکړئ خدای په امان